او بعینه دا ترتیب دا عقبه شیخ القرآن د پیر سره شوی وخا. شیخ القرآن وی ز کور ناستما یو دوست یو عام ملګری وی غره پس راغی چې بای صاحب نن د کوره مروزه 1500 مولیان در پس راغلی په ایړه او کلیوالو او مولیانو مینس کې صلاح کړی دا چې نن به پنځپیر مولوی صاحب کافر کو او بیا به د کلی نه شروع یا به وجلو. دا صلاح شوی دا کلیوالو چرګان او ګډان او چینی غوخه دا حلال کړی و دنیا را وخت و شیخ القرآن پس دا چې موږ دا مسله بیانو دا پس سختې دي رستخه او دا چې ته نه بیانې ستابه علم کې برکت لی تا چې د کم زینا کې درس د کړی دا د کم استاد نه دی کې درس د کړی دا چې هغه د اګنور کو ستاد علم برکت ختم. بعض خلک وي تاسو پکې دا ولې وایي دا موږ د کړی دغه استادانو او د غي د شاګردانو نه دي. نو شیخ القرآن ته مرګري راغی وی بای صاحب نن مروزه ځکه چې بلا حزب الاحناف راغلی احناف نوم ځان سره لګي او کوي بدعات. شیخ القرآن رحمت الله علیه او تو خاندل چې بای صاحب اوس پورې بما او ته په قرآن کې زوتول چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بای صاحب نن به پستر ګووینه چې باطل څنګه تختی هغه مصرف ویل او اوریدل کنه خو باطل دې پستر ګوریدل چې تیغ اختیار کړي. شیخ القرآن راغی دنیا را جمع دا پولیس هم پکې راغلی افسران پولیس هو لګي دا شیخ القرآن او داغي هغه مولایان جدا کو بار دنیا لګیدلې د میدان لګیدلې خلک په انتظار دي په کورونو کې چرګان ځکه دا بعض عوام الناس دا هم عجیبه خلک کنا چې سونه اور ترا کاږي او سونه تی ایمان ختمه نو الته منډه ډېری وي دا د خلکو میلمانو یاره کورونو کې جیت کی پتیلې باندې وي مولایان راغلیو شیخ القرآن ناس دی او نور مولایان ناس دی پولیس افسران پکې ناس دی باز شورو شو اتلس مسائلو سونا اتلس مسائل یو مسئله پکې د مولیانو داوا چې دا پنځپیر مولوی سی بوئی چې یو الله برا مدد کوي او بل څوک بنه را مدد کوي او دی مولیان وینه پیران او پیغمبران هم را مدد کیږي. شیخ القرآن د قرآن نه دلایل شروع چې دا یو مسله سر ته ورسېده چې دلایل سدي دلایل قرآن دی نو هغه افسرانو ته وی د دین لګ د قرآن تاسو کې چې قرآن کې د یو صورت خلاصه ورزي او زه خیر دی که د قرآن د صورت خلاصه نه ورزي نو د عالم نه خداره چې د یو مستند مدرسې نه فارغي د یو مستند شیخ سندي ور سره دا ما سره دیوبند سند دی دا ما سره د مکی او د مدینه سند دی دا ما سره دوا بچرا سند دی دیتم اوه که سند چا سره سندونو خو صرف مونیه ویلې و منځونه به کولو د خلکو نه ګټه وټ کوله په دغه مسله باندې اغي دسخط کو چې پنځپیر مولوی صاحب دې مسله کې په حق دی. دویمه مسله شروع شو هیله اسقاط دا هغه وخت کې فیصله شوې دي ښا دا اتلس مسلې وي دا شرکی وسیله باباګان را مدد کول باباګانو په وسیلو سره اتلس مسلو باندې چې صاحبانو په نمبر دسخط یو کې کنه هغه پولیس او افسر وي چې اوس دې قوم ته فیصله اورم دی مولایانو ته خدای ته وګوره وجنه مو پېسو اورګه چې مونږ له خپل علاقې ته نږدې شو نو بیا وته فیصله وروي هغه پولیس او افسر وي چې نه ما ته کار ګوره عوام الناس بسن کابو کې دا بلا دنیا راغلی دا مونږ ته وو چې فیصله څه شو بل تاسو ته ډوړېګانې تیاری کړی دا وسه کیږي اتلس مسلو باندې 500 مولایانو بدعتیانو دستخط وکي. شیخ القرآن رحمت الله علیه د پولیس او افسر ته وی یو 15 منټه ورته خیر دی ورګه چې 15 منټه کې چړیاو منیاو ورولې صادر مادر په وګه کې او بیا بس فیصله خلکو ته اوروما اغیلا پیزار په کوکول د پولیس او افسر عوام الناس ته لو سپیکرو لگاو چې لکه تاسو د کلی مولا سره دا برا د گیر چا پیر مولایان چراغلی پاتلس مسلوې دسخط وکي او تاسو مولا شریعت وګټلو مناظره وګټلا او مبارک شه چې څنګه دا فیصله وورول کړه
هغه خلکو چا لخت تکتو، چا لخت تدلاس کو، چا لولتا او چا کانی تا او چا لوټی تا، چې وګي دړانو چرګان مورانه ټول مرخلاص کړی دي. مثلا موږ داغه ومنله په موږ مسړی وجلو او شروع پیوکا، د چا نه پانی پاتې ویلتا، د چا نه سپلې پاتې ویلتا، او د چا نه پټکی پاتیو، او خلق او تختید او هغه چې تلی کنه مبال اوس پورې بیا په دغه لار نه دی راغلی ښا. نو دا په معاشره کې کیږي، دا امتحانات برازي لبکته پورته نه کې. وکذالک جعلنا